په بنیاد باندې دا نظم دی دا یو ښځه خپل حق غواړي چې زما حقدار یې زه خو یوه ښځه یم باید چې پاتې ښځه شم او زه خو ډمه نه یم چې په هر ځای کې دې ګډه شم او دا خو زما حق نه دی چې زه د نرښځی شم زه د اشتهار شم زه د لچه په هر ځای شم او دا خو زما حق نه دی چې زه د نمایش وکړم زه د پورووالی د سړي د هر خواهش وکړم او دغه زما حق نه دی سړو کې چې ورګډه شم دغه زما حق دی چې سړو نه زه په ډډه شم او دا د ښځې حق نه دی چې کور نه یې بهر کړه دا د ښځې حق دی چې جایداد کې حصه ورکړه او څوک چې وایي داسې چې نه دا به نوکري کوي دا به هم دکان ته ځي هم کار به د پټي کوي او دا به د سړو سره هم یو شانې سیالي کوي نو تا چېرته لیدلي چې غواګانو یې وي کړي دي چا چېرته په میخو باندې هم ریړې راښکلي دي او داسې چې چا کړي نو چا ښه ورته ویلي دي داسې چې څوک وایي چې د ښځه د سړي په شان دغه سړی ښکاري ما ته هسې د غویي په شان زه چې نوکرۍ لزم دا ما سره زیاتې به وي ما سره په ګېډه یا په غېږ کې یو بچی به وي او بیا چې کور ته راشم نو د کور اخلی پخلی به وي نو دا خو زه ازاده نه شم دا خو زه راګیره شم دا خو زه ازاده نه شم دا خو زه راګیره شم دا خو د اسلام او د پښتو د حد نه تېره شم او زه چې کلنډره شم زما هغه عفت څه شو ما له چې الله راکړی ځان له حیثیت څه شو زما د پلار او ورور یا د خاوند هغه عزت څه شو ما نه چې ځان هیر شولو نو ځکه دومره سپکه شوم زه خو پاس اسمانو مو وسپو د لاندې ځمکه شوم او ما له خو الله داسې ځانګړی خوی راکړی و زه چې لا وړو ما پړونه په سر کړی و لوبې هم فطرت مې ګوره تا نه جدا کړې وې تا به بلوري او ما ګوډیانې جوړې کړې وې لوبې هم فطرت مې ګوره تا نه جدا کړې وې تا به بلوري او ما ګوډیانې جوړې کړې وې څوک چې وایي داسې چې نه دا زمونږ په شانې دي دا به بس اوږه په اوږه مونږ سره روانې وي نو تا نه دا تپوس کوم ته بچي راوړلی شي ته چې زما په شان ده که نه نو تا نه دا تپوس کوم ته بچي راوړلی شي ته 4-5 بچي په ګېډه ګرځولی شي ته د مور په شانې مینه زوی له ورکولی شي ته د اللهو للو غزل ویلی شي زه جدا جذبات لرم زه بیا احساسات لرم زه خو د خالد بچی یم زه ښکلي صفات لرم ما له خپل فطرت راکړئ ما سره انصاف وکړئ او دا که زما حق نه وي بیا خیر د اختلاف وکړئ ما له خپل فطرت راکړئ ما سره انصاف وکړئ او دا که زما حق نه وي بیا خیر د اختلاف وکړئ زه په نمونه کې ښکلې زنانه لرم زه خو صدیقه لرم زه خو فاطمه لرم او نظم په یورپ پسې بیا خو به بربنډه شم نظم په یورپ پسې بیا خو به بربنډه شم شپه ورځ به نه پېژنم هر وخت به په منډه شم او دا روشن خیالي رانه په زور باندې عزت اخلي دا روشن خیالي رانه په زور باندې عزت اخلي او دا روشن خیالي رانه خدای ګو چې جنت اخلي زه خو جوړه شوې ګوره ګل غوندې نازکه یم زه خو د خپل پلار او د خاوند د کور ملکه یم او زه خو د عصمت او د حیا په کالو ډکه یم زه مضبوط دلیل لرم ما سره قرآن شته زه مضبوط دلیل لرم ما سره قرآن شته ما سره نبي شته دی او ما سره فرمان شته زه تابعداري به د احزاب سوره نور کوم او دا زما دستور دی ژوند به دغسې ضرور کوم او ای شاعره تا خو ورله خپله برخه ورکړله ای شاعره تا خو ورله خپله برخه ورکړله تا د خپل قلم په زور خبره را بهر کړله اوس د هر چا خوښه ده چې کوم طرف ته مخه کړي او ځان له په دې 2 لارو کې یو لاره دې خوښه کړي او ډېرو لیونو کې روغ سړی به لیونی ښکاري ډېرو لیونو کې روغ سړی به لیونی ښکاري او دا نه د منوره به ډېرو خپو ازغی ښکاري ماشاءالله